انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغی نو زما مور ام سلیم رضی الله تعالی عنها زه د لاس ونیوم زه په دغه وخت کې د 10 کالو وم زما عمر 10 کاله و ما سره د اغوستو کپړې هم نه وي ما ته یاد دي چې مور مې د خپل سر نه لوپټه راکوزه کړه نو نیم مې ما له لنګ وخو او نیم یې داسې راواغست نه زما په دې سر یې ور واچوه د هغې لوپټې نه نیم نه واله داسې لنګ وخو او نیمه لوپټه یې داسې د هغې نه راواغست په دې سر یې را واچوله زه د 10 کالو وم چې ووستم د نبي علیه الصلاة والسلام خواله زما مور نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل د الله پاک پیغمبره زما دا بچی اونیس نو خو انس رضی الله تعالی عنہ کنه وی زما دا بچی اونیس چې د مینې نه ورته د تصغیر لفظ استعمال کو وی زما دا بچی اونیس پستا خدمت کوي وی د 10 کالو چې زه مور مې نبی علیه الصلاة والسلام خدمت ته وقف کړم یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل وی انس لا چې پلان کې کار وکړه ما ورته وی چې زه نه کوم ماشوم کنه 10 کالو ما ته چې انس په پلان کې کار پسې لاړ شغه وکړه ما ورته وی چې نه کوم نبی علیه السلام ته وایي خو دې سي په خپل مې ورته دا وي خو په زړه کې مې وي چې زما پسې کوم په خپل مې ورته وی چې نه کوم نبی علیه السلام موسکی شوی خندل هیڅ راته ونه دا د نبی علیه السلام اخلاق مبارک وکړه نبی علیه السلام وخندل وی زه روان شوم ووتم په کار پسې روان شوم نبی علیه السلام راته وویل ښکاره مې وی چې نه کوم چې په لاره تلم ماشومانو لبې کولې په کوڅه کې زه د هغوی سره په لبو باندې شوم وړوکی و د هغې سره په لبو شوم د نبي علیه السلام چې په کوم کار پسې لېږلم هغه رانه هېر شو نبی علیه السلام چې ټایم تېر شو چې انس خو رانغی په ما پسې را روان و ما د وړو سره لبې کولې د شاخړې زما په سر چا لاس کېښود چې لاس کېښود چې ما داسې وکتل نبي علیه السلام ولاړ دی وي زه ورپېدم ویرېدم چې ته خو زه په کار پسې لېږلی وم ما خو هغه کار خو ما نه هېر شوی دی چې زه ورپېدم داسې کېدی نبي علیه السلام موسکی شو په خندا شو په خندا شو چې وایي خندل زما نه یاره لاړه ما ته چې انس کم کار پسې مې لېږلی دی کوي او که نه یې کوي ما ورته چې الله پاکه پیغمبره لاړم پسې اوسې کومه انس رضی الله عنه فرمایي وی ما د نبی علیه السلام 10 کاله خدمت کړی دی وی ما د نبی علیه السلام په دې 10 کاله کې اوف قدر نه دی کړی دا راته نه دي ویلي چې انس دا کار دی ولې ونه کو او ولې دې داسې وکړو نبی علیه السلام چېرته زه رټلی نه یم دا د نبی علیه السلام اخلاق مبارک و حدیث مبارک کې راځي که نه په کشرانو به شفقت کوي او د مشرانو به عزت کوي شفقت دا دی که نه زه نبی علیه السلام چېرته رټلی نه یم چې انس داسې ولې وکړو ځکه په دې رټلو باندې په ماشوم باندې ډېر اثر پرېوځي ها رټی ما کارېږه ورته ما بدې ردې ورته مه وایه چې ستا سره کښېني او ښه په طبیعت باندې دا ماشوم دې په مینې او محبت پوه کوه بچیت داسې کوه او داسې مه کوه رټه مه هغه کنځلې او بربادې ورته مه وایه داسې زنانه داسې که نه الله دې زموږ په حال رحم وکړي بچي چې ساري سکول ته لېږي نو په کنځل او په وینا باندې به یې د کور وباسي داسې دا بچی چې سکول ته لاړ شي ته په دې ذهن بسئ ټول هغه په سکول کې تېر کړي هغه د مور په کنځل او په برباد وتې وي د کور نه نو ماشوم د کور نه هم خفه وځي په سکول کې هم بیا د سکول کار هغه په کومه طریقه باندې وکړي واپس یې راشي نو بیا د مور بربادي دی او کنځلې دی او چې دا د مینې او محبت خبره ورته نشته دا د ماشوم په تربیت ډېر ناکار اثر پرې باسي یاد وساتئ ماشوم ته به کارېږي نه بدې ردې به ورته نه وایي ها په مینې او محبت باندې پوه کوه دارنګې ماشوم به د نورو ماشومانو په مخ کې نه کنځي نه کارېږي به ورته خپل زوی ته د پوه ورکوي د دوستانو د یارانو په مخ کې ورته مه وایي چې داسې کوي داسې کوي دا ښه بګړاو طرف ته بچی بیایي کور کې ځان له پوهه الله کومه خبره مې کوله خبر رانه بل طرف ته لاړه انس رضی الله تعالی فرمایي ما د نبي علیه السلام 10 کاله خدمت کړی 10 کاله خو نبي علیه السلام ما ته اوف قدر نه دی کړی دا راته نه دي ویل چې انس داسې دی ولې وکړه داسې دی ولې ونه کړه دا د ماشوم تربیت دی تربیت د انس رضی الله تعالی سره څومره مینه وه انس رضی الله تعالی فرمایي مور مې راله کجوري راکړې وی چې انس دا د الله پاک پیغمبر له اوسه چې دا کجوري وخوري ما کجوري راواغستې چې کور ته رالمه ما وی چې نبي علیه السلام څه شو وی چې هغه پلان کې درځي له په دعوت باندې تللی هغه له د ډوډۍ دعوت ورکړی او هلته تللی دی وی زه پسې هلته لاړم چې هلته لاړم نبي علیه السلام ډوډۍ ته ناست و ما ته وی چې انس راځه زموږ سره کښېنه راځه بچې موږ سره ډوډۍ وخوره وی زه د نبي علیه السلام سره ډوډۍ ته کښېناستم نبي علیه السلام ته مې کتل نبي علیه السلام په سالن کې نوڼۍ پورې کوله که نه نو د کدو دا ټنګرې به یې پکې کتې نبي علیه السلام کدو ډېر زیات خوښ ډېر زیات خوښ نو په سالن کې به د کدو دا ټوکړې راټولولې او دا به یې خوړې انس رضی الله تعالی فرمایي بیا زه شروع شوم ما په سالن کې د کدو ټوکړې راټولولې نبي علیه السلام ته مخکې کېدلې نبي علیه السلام به خوړې دومره بیا د نبي علیه السلام د سنت محبت و د انس رضی الله تعالی دومره محبت و چې هغه به چې کله کدو ته کېناسته که نه نو دا به ډېر په شوق او په مینه خوړو د کدو سره به ډېر زیاته مینه ساتله انس رضی الله عنه نو کله کله به ورته وي ای کدو ته مې داسې نه خوښ چې هسې مې خوښې ته مې د دې وجې نه خوښې چې ته زما د محبوب خوښ
ته مې د دې وجې نه خوښ چې ته زما د محبوب خوښ یې که ته مې ځکه خوښ دومره بیا د نبي علیه السلام د سنتو تابعداري کوله اوبه یې راواغېستې یو ځل نو په 3 ګوتو یې وڅکلې صحابه کرامو ته وفرمایل دا اوبه مې ځکه په 3 ګوتو وڅکلې چې زما پیغمبر به اوبه په 3 ګوتو وڅکلې په 3 ساګانو وڅکلې ځکه زه دا اوبه په 3 ساګانو سره څښم الله یو ځل ورته د انس رضی الله عنه ته وایي وایي د الله پاکه پیغمبره زه غواړم چې په میدان محشر کې ته زما الله ته سپارښت وکړې زه غواړم چې په میدان محشر کې الله ته زما سپارښت وکړي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل یا انس ضرور به دې سپارښت کوم الله ته ضرور به دې الله ته سپارښت کوم د الله پاکه پیغمبره په میدان محشر کې به زه تا ګورم کوم ځای به ډېر خلک نو ته به کوم ځای یې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی انسه زه به په حوض کوثر باندې ولاړ یم ما به هلته ګورې حوض کوثر ته به ځان را رسوي انس رضی الله عنه ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره هلته به څه ګورې هلته به ولې ولاړې وی انس زما امتیان به په میدان محشر کې تږي شوي نو اوبه به پرې نه څښومه په میدان محشر کې به زما امت تږی شوی نو زه به په خپلو لاسو باندې هغې له اوبه ورکوم ځکه به هلته ولاړ یم وی ښه نو وی کو هلته مې ونه موندې د الله پاکه پیغمبره بیا به درپسې چېرته ګرځمه وی بیا مې د میزان سره ګوره کوم ځای کې چې اعمال ته لیدل کېږي که نه هلته مې سیکو زه به هلته ولاړ یم د الله پاکه پیغمبر هلته ته څه ګورې هلته به ولې ولاړې وی ځکه چې زما د امت اعمال ته لیدل کېږي چې زه الله ته جاړم او دعاګانې کوم زما د امت اعمال ته لیدل کېږي چې زه الله ته سپارښت کوم الله ته دعاګانې کوم الله ته جاړم چې الله زما د امت نیک اعمال پوره کړه الله انس رضی الله عنه ته فرمایي چې د الله پاکه پیغمبر په د میزان سره دې ونینم نو بیا به درپسې چېرته ګرځمه دی انسه بیا به د پولیسیرات سره ولاړ یم بیا به د پولیسیرات سره ولاړ یم د الله پاکه پیغمبر هلته به څه کوي وي خپلو امتیانو ته ګورم او دعاګانې به ورله واړم چې الله په دې پولي واړوه الله په دې پولیسیرات یې واړوه انسه په دې 3 ځایونو کې به زه تا ته خامخا میلاوېږم د دې 3 ځایونو علاوه بل ځای به زه په میدان محشر کې نه یم بیا دغه 3 ځایونو کې به زه خامخا یو ځای کې ولاړ یم ځکه زه به د خپل امت په غم کې ګرځم په میدان محشر کې الله دا د صحابه کرامو اخلاق دا د صحابه کرامو تربیت دا د صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت او عشق د نبی علیه الصلاة والسلام چې نبی علیه الصلاة والسلام صحابي لیدلی دی چې هغه کدو خوښ و ده په خپل ژوند کې د ټول نه محبوب څیز کدو ګرځولی دی زما د نبی علیه الصلاة والسلام سره عشق دی محبت دی په سود باندې نه یم په جوارۍ باندې نه یم په حرامو باندې نه یم په پراډونو باندې نه یم په پردۍ پوله باندې نه یم په پردي پټي باندې نه یم او زه واما زه خو عاشق رسول یم زه خو د نبي علیه السلام سره مینه ساتم زموږ په حالت باندې افسوس پکار دی څه پکار دی افسوس پکار دی